بعض څاروي ړوند دي چې په دې قرباني کېږي که نه کېږي چې مکمل ړوند دي وروره نو بس بیا پې قرباني نه کېږي او بس هسې که شاورلیټ وي او لږ کله لیټونه کار زیات کوي او کله کم کوي نو زه خیر دی بیا هغې باندې کېږي چې خپله ګیا ایني او خپله خوراک ایني نو بس بیا کېږي بس یې څه کې څه سترګې خو یې ځان ته نه لګې او ښه مزېدارې سترګې شته او دغه رنګې داسې خو ستا سترګو کې هم فرق دی پوره کار نه کوي نو دې سره دومره فرق نه راځي خیر دی خو که مکمل عزتمند ړوند دي نو دا په څاروي کې عیب شو تاسو ته مسله معلومه شوې ده چې عیبداره څاروی به په قربانۍ د اوضحیه کې او د اختر کې نه حلالی الله نه به لږ صفا ستره څیز ورکوي لکه سړی چې چا له ګفټ ورکوي نو که هغه سوټ کې یو تار هم راښکل شوی نو څنګه چې هغه کولاو کي وایي هلکه کباړ مال یې راوړی دی وایي که نه خاندي او چې تیم وګورې یاره دا لږ به څه وایي یار یو تار پکې نشته خو شی خو بد ښکاري په ګفټ کې که نه نو په کال کې چېرته الله درته یو ځل وویلې لږه غوښه زمونږ په نوم کا خوریم ته خیر دی نو ظالمه لږه ښه غوښه خو زمونږ په نوم کا که نه دې څاروي ته دې ګوره او ته دې خپل تن بدن دې پیسو ته دې وګوره پوره کال د لمونږ لکونه روپۍ درکړې حساب یې هم نشي کولی دومره ډېرې دي او موږ د یو څاروی صرف د دې دپاره وغوښتلو چې دا ښایسته څاروی دی او دا د الله په نوم باقي غوښه هم دې په بچو وخوړله نو چې لږ څاروي ډیزاین خو یې برابر وي که نه موږ ته وګوره او ستا دې څاروي ته ګوره او ځان ته وګوره دې څاروي ته ګوره دا الله سي موږ معلومیږي که عیبداره څاروی هم سول کي دا الله ته خو نه رسي که نه الله وایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ستاسو دا غوښې خو موږ ته نه رسېږي پانچو پورې چې کوم دی صفا کوي بعضې کس دی سرمن هم ترې نه لرې کوي والله که مولا رانه دا سرمن هم وویني نو بس هغه دا سرمنې سره وروره پخوي او بس دا صرف دا ویښته ترې وسوځوي او ټول خوري خو لږ صفا ستره مال خو ورکړه